د نبی علیه الصلاة والسلام یو مکی زندگی ده او یو مدنی زندگی ده. مکی زندگی کی د ټول نه زیات تکالیف ځکه حکم د جهاد لا نه مسلمانان کمزوري د کافرو د طرف نه چې څومره هغې کولی شو دومره تکلیفونه د دې تکلیفونو نه د بچ کېدو دپاره نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانانو ته وفرمایل وی کو په تاسو کې څوک طاقت لرئ چې حبشې ته تللی شئ نو هلته لاړ شئ مکه پرېږدوئ ځکه دا کافر دا ظالمان تاسو په آرام سره نه پرېږدي. نبی علیه الصلاة والسلام ته هم ډېر تکلیفونه رسول خو بیا هم د نبی علیه الصلاة والسلام قام قبیله و نسب و د هغې یره په زړه کې موجود وه. د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر څه نه شو ویلی خو چې کوم غریب صحابه کرامو د چا سوکونه نو چې څومره ظلم ستم څومره د کفارو نه کېدی شو نو دومره د غریبانانو مسلمانانو سره ظلمونه وکړه. نو هغې صحابه کرامو ته چې مکه مکرمه کې طاقت نه و څوک یې ونوي تاسو حبشې ته لاړ شئ د دوی د تکلیفونو نه به بچ شي. نبی علیه الصلاة والسلام باندې په حکم باندې دغه صحابه کرامو حبشې ته هجرت وکړو. هلته ورته دا خبر ورسېدو چې مکې والا مسلمانان شوي دي د حبشې نه چې واپس رالو خبر دروغ د هغې نه پې زیات ظلمونه شروع شو د هغې نه زیات هغې د نبی علیه الصلاة والسلام دشمني شروع کړې وه. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل زما نه مخکې ځئ مدینې منورې ته او زه هم په تاسو پسې در روان یم. نو یو زندگی د نبی علیه الصلاة والسلام مکی وه دویمه زندگی بیا د مدینې منورې وه. مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو. هلته کې مختلفې غذاګانې وشولې او د هغې ټایم په ټایم باندې موږ ذکر کړی دی. آخري غذا د نبی علیه الصلاة والسلام غزوه تبوک وه. د هغې نه مخکې فتح مکه وشوله. مکه فتح شوه د کوم کلي نه چې نبی علیه الصلاة والسلام ایستلی شوی هغې کلي ته نبی علیه الصلاة والسلام واپس شو بطور غلبه واپس شو بطور فتح واپس شو. مکه مکرمه کې په خانه کعبه کې بوتان پراتو خانه کعبه د بوتانو نه صفا شوله او بلال رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبې چت ته وخته او د خانه کعبې په چت باندې اذان وکړو د خانه کعبې په چت باندې اذان وکړو. نو داسې غلبه الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته ورنصیب کړه دا فتح ورنصیب کړه. نو چې کله او په عربو کې د ټولو نه لویه قبیله چې ونه هغه قریش د قریشو سرداري دا ټولو عربو منلې وه. ښه عزتمن خلکو خو د نبی علیه الصلاة والسلام په دشمنۍ کې د ټولو نه مخکې وو. ځوانانو خو یې مخکې نه اسلام راوړی و خو چې څومره بوډاګانو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په دشمنۍ کې د ټولو کفارو نه زیات حتی تر دې پورې چې د نبی علیه السلام خپل تر ابو لهب د ټولو نه سخت دشمن د نبی علیه الصلاة والسلام دی و. نو هلکان خو د مخکې نه مسلمانانو د فتح مکې په ورځ باندې چې کوم بوډاګان پاتې و هغې اسلام راوړ. نو عرب پوه شولو چې یاره اوس په دنیا باندې د اسلام غلبه را روانه ده نو بیا به خلکو وفدونه رالیږل د نبی علیه الصلاة والسلام خواله ملاقاتونو له راتله به یو وفد به راته او مسلمانېده به او الله تبارک وتعالی هغه آیتونه رښتیا کړو چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا
اوس په خلک ډلې ډلې راځي او په اسلام کې به داخليږي. نو چې کله فتح مکه وشو نو د هغې نه وروسته مختلف وفود را روان شو د نبي علیه الصلاة والسلام خواله او اسلام به یې راوړو. په دغې وفودو کې یو وفد د ثقیف هم و ثقیف قبیله دوی رالو د نبی علیه الصلاة والسلام خواله او د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس باندې بیعت وکړو، اسلام یې راوړو. د هغه ثقیف قبیله و چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په طائف باندې حمله وکړله، دوی په کلاګانو کې پناه واغسته او د هغې طرف نه مسلمانانو ته ډېر سخت تکلیف ورکړو، سخت تکلیف. په غشو باندې مسلمانان ویشتل، ډېر صحابه کرام پکې شهیدان هم کړلو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ځئ چې ځو دا کلا نه فتح کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام واپس را روان شو. نو په لاره کې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو تن وویل وی د الله پاکه پیغمبره دې ثقیف والو ته خیري وکړه، دوی خو موږ ډېر سخت په تکلیف کړو، دوی خو موږ په دې غشو باندې زره زره کړو، زخمي زخمي کړو، ته ورته خیري وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم اهد ثقيفا وآت بهم مسلمین، الله دې ثقيف والو ته هدایت وکړه او الله ما ته داسې راولي چې مسلمانان. نبی علیہ السلام خیره ونه کړه، بد دعا ونه کړه، بلکې څه ورته وکړه؟ دعا یې وکړه، الله دې ثقيف والو ته هدایت وکړه، الله زما خواله په خپل مسلمانان راوله. بس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دعا و چې الله تبارک وتعالى قبول کړه. ډیر وخت پکې تیر نو چې ثقيف والا را روان شو، دا د عبد یا د لیل د مشري کوله، دا دوه تنه په دې کې د ده په مشرۍ کې دوی را روان شو، د نبی علیه الصلاة والسلام خواله را ورسېدل. چې را روانو په لار باندې صحابه کرام خبر شو. نو اول چې په دوی کې خبر شو نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه دوی را روانو په لار باندې، نو چې کله مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی دوی ولیدل نو ډېر سخت خوشحاله شو. وی زه ځم نبی علیه الصلاة والسلام باندې زیری کوم چې د الله پاکه پیغمبره تا چې د چا دپاره دعا وغوښتې هغه په رښتیا را روان دی، مسلمان ستا خواله را روان دی. وی دا زیری په نبی علیه الصلاة والسلام کوم. ابو بکر رضی الله تعالی مغیره رضی الله تعالی ولید وی لکه مغیره ولې داسې په منډه باندې روان یې او خوشحاله وی ثقيف والا را روان دی، مسلمانېږي په نبی علیه السلام زیری کومه. ابو بکر رضی الله تعالی ته وفرمایل دا مو که ته ماله راکړه، دا مو که ته ماله راکړه چې دا زیری زه په نبی علیه الصلاة والسلام وکړم. مغیره ورته وویل زه ټیک ده، ما خو چې دا زیری به زه په نبی علیه الصلاة والسلام وکړم، خو زه ته یې پرې وکړه. ابو بکر رضی الله تعالی په منډه راغی، وی د الله پاکه پیغمبره ثقيف والا ستا خواله را روان دي، د اسلام دپاره مسلمانېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبر واورېدو ډېر زیات خوشحاله شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل په مسجد نبوي کې دوی له ځان له خیمه ټک وخی، ځان له ولا ځای ټک وخی چې په هغې کې پاتې کېږي. نو دوی به زمونږ دا خبرې واوري، د مسلمانانو دا اخلاق به د یو بل سره ویني، زمونږ دا ژوند چې ویني، ځکه چې په جومات کې اعمال کېږي که نه، نو په دې جومات کې ولا خیمه ټک ووایي مسجد نبوي کې چې زمونږ دا هر څه ویني. او خالد بن سعید رضی الله تعالی ته وفرمایل د خوراک سکاک انتظام به ته د دوی کوي، تر څو پورې چې دوی په مسجد نبوي کې وي. نو خالد بن سعید رضی الله تعالی د خوراک سکاک انتظام به ته کوي، هغه وی ټیک ده. دوی چې راورسېدل مسجد نبوي ته، نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت خوشحاله شو، ګړه بړه وشوله، وی دا کم خیمه چې د په دا مې ستاسو دپاره تیاره کړې په دې کې پاتې کېږئ، وی ټیک ده. نو د خالد بن سعید رضی الله عنه چې به دوی له خوراک راوړه که نه، نو دوی به ورته مونږ در هغې پورې نه خورو تر څو چې تا په خپله نه ده خوړلی. شک یې وکړه نه، یا سړي چې دا مسلمانان پکې راته چېرته زخر وانچوي. نو خالد بن سعید چې به دوی له خوراک راوړه، دوی به د هغې پورې نه څه کوو، وی ډومبی دې ته وخورو وروسته به یې مونږ وخورو. چې خالد بن سعید به د خوراک وکړو نو دوی به شروع شو او به یې خوړله. څه ورځې هلته کې تېرې کړې، نو بیا یې وی مونږ مسلمانېږو، خو زمونږ یو څو شرایط ډېر عجیبه شرطونه یې کېښودل. وی کم
وی یو خو زمونږ دا شرط چې مونږ ته به مونځ معافي مونږ به مونځ نه کوو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل مونږ مسلمانۍ کې خو یو شرط دا دی چې مونږ به مونځ نه کوو دا خو ځان له ګران کار دی وی دویم شرط دا دی چې زمونږ کم غټ بوت دی لات زمونږ چې کم غټ بوت دی وی هغه به نه ماتوئ د 3 کالو پورې به هغه نه ماتوئ وی ځکه چې زمونږ بچي او ښځې په هغه باندې ډېر زیات مین دي په لات بوت باندې ډېر زیات مین دي نو کو تاسو هغه ماتوئ نو زمونږ بچي او ښځې تاسو له نه درکوي نو لات بوت په نه ماتوئ د 3 کالو پورې او دریم شرط دا دی چې زمونږ بوتان به زمونږ په لاس باندې په مونږ نه ماتوئ زمونږ بوتان به زمونږ په لاس باندې په مونږ باندې نه ماتوئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا 3 شرطونه واورېدل دا اولونو 2 شرطونه خو بالکل انکار وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا خیر فی دین لا صلاة فیه هغه دین کې هیڅ خیر نشته چې پای کې مونږ نه به کوم دین کې مونږ نه باید دین کې څه نشته خیر نشته د دې اول شرط دا مونږ ته مونږ معافي نبی علیہ السلام هغه دین نه دی چې مونږ پکې نه دویم شرط دا و چې لات بوت په 3 کال نه ماتوي نبی علیہ السلام فرمایل لا زبوتونه ماتون کې بوتان ساتون کې نه ما 3 کال به زبوت ساتم زبوتان ماتون کې ما د بوتان ساتون کې نه ما دا 2 شرطونه تاسو نه منظورېږي او دریم شرط تاسو وایي چې زمونږ بوتان به زمونږ په لاس نه ماتي خیر دی تاسو ما ماتي زما په بل چا باندې مات کړم زما په بل چا باندې مات کړم عزت ټیک شو دوی اسلام راوړو مسلمانان شو په دې کې د ټول نه چې کم عمر د کم صحابي وو دا غنو عثمان ابن ابي العاص عثمان ابن ابي العاص دا په دې ټول کې کم عمر صحابي وو ابو بکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا الله پاک پیغمبر تعالی پک ډیر ذهین دی د اسلام د شریعت مسلې ډیر زر یادول شي نو دی ورله امیر مقرر کړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی دوی د پاره امیر مقرر کو وی د دین مسلې به درته دی ځکه خو اگر چې پتا سو کې کشر دی اگر چې پتا سو کې کم عمر دی خو ذهین دی د دین مسلې ډیر یاد کړی نو دی بس تاسو امیر او مشر بوي ټیک دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو تنو ته حکم کو ابو سفیان رضی الله تعالی او مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی دوی دواړو ته وویل وی تاسو لاړ شئ او د الله بوت چې دی د دوی دا مات کړئ دوی دواړه روان شو ابو سفیان رضی الله عنه ته څه عذر راغی هغه پاتې شو او دا مغیره ابن شعبه رضی الله عنه په خپل لار طایف ته ورسېد او چې ورسېد نو د لات بوت د ماتولو چې اراده وکړه او ښځې بچي خبر شو کړه نو ټولو ښځو د کورونو نه سرتور سر رامنډې والې سرتو سر وروتې وی زمونږ لات له ګورې ګزار ورنه کې بودري به در پیښه کې نقصان به در ورسوي ځان دې نه وساته ګورې لات ته څه ونه وایي مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې سټکې یا خپل اوچت کو راپړې خود ماتې کو دړې کو هغې کې ډېر شی زر پراته کالي پراته ډېر سامانونه پراته هغه یې راوغستل نبي علیه الصلوۃ والسلام یې راوړو د الله پاک پیغمبر د هغې لات بوت نبي دا مالي غنیمت راوړو هغې سره خو دا سره وو دا شیزونه ورسره نبی علیه السلام څه غریب صحابه کرامو په هغې باندې قرضه و هغې له ورکړئ دا تاسو په خپلو قرضو کې ورکړئ خپلې قرضې پرې څه کوئ ادا کوئ نو به هر حال دغه یو وفد راغلی و چې دا وفد ثقیب ورته ویلی شي وفد ثقیب دوی رالو دا هغه ثقیب فالو چې مسلمانانو ته نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ډېر تکلیفونه رسولي بیا دوی رالو په اسلام کې څه شو داخل شو الله یې ومنو په دوی پسې بل وفد بني عامر کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک د جنگ نه واپس وکړه نو دا بنو عامر رالو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو وی دا الله پاک پیغمبر مونږ ایمان راوړو خو په دوی کې 2 تنه وی د یو نوم عامر بن طفیل او د دویم نوم اربد بن قیس دوی چې رالو دوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې شروع کړې خو دوی په لار باندې وصلا کړې وه د عامر ابن طفیل د اربد ابن قیس ته ویل وی زه به دا پیغمبر په خبرو کې راولم زه به ورته وایم چې موږ مسلمانېږو نو دی چې زما سره په خبرو کې شي ته به ناسا په تورو روباسي سر به پرې ووایي مسلمانان د پیغمبر نه به څه ووایي سر ووایي کار به یې تمام دا منافقت یې کړی و نو دوی چې څنګه رالو
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل انت سیدنا ته زمونږ سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی خپل خبره کوي سره راغلی خو د شیطان ګورې مورې نبی علیہ السلام په پوه شو خپل خبره کوي راغلی سره خو ګورې د شیطان مورې د شیطان موري او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سردار صرف یو الله دې زمام سردار دی استاد هم سردار دی زه تاسو سردار نه یم الله زمون سردار دی بیا دورته خبرې شروع کړې د عامر بن طفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل ته ما خپل خالص دوست جوړ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی دا چرته نشي کېدی تر څو چې تا ایمان نه راوړي تر څو چې ایمان راوړي درای پورته زما دوست نشي کېدی ایمان راوړو زبر دوست جوړ کما بیا ورته عامر وی کو چرته زه مسلمان شم ته به مال سره راکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل استاد پاره هغه سری چې کوم د عام مسلمانانو د پاره چې کوم د عام مسلمانانو ته سمیلاوي کې صح حق داغي دی هغه بستای نبی ورته عامر ابن طفیل وی داسې وکړه کنه چې په باندو باندې بستا حکومت او په خاریو به زما حکومت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل عامر ابن طفیل وی په باندو باندې به تو حکومت کوي په خاریو به زه حکومت کوم بس زه خپل کبیر راوړم چې موږ ټول مسلمانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی دا نشي کېدی نبی او د عامر ابن طفیل وی زما خبره اومنه کنه عطفان در باندې راولم د عطفان سخت جنگجو قبیله وا وی زما خبره اومنه کنه بنو عطفان در باندې راولم او د مدینه بدر نه خالی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی ته د دې قدرت نه لري ته د دې طاقت نه لري چې دواړو خبرې ختم کړي د عامر ابن طفیل قوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه چې بارته وت د عامر ابن طفیل د خپل مرګري ته وای اربت ته عجیبه انساني ما څومره ټیم په خبرو کې لګولې وو ما چې ته په اوس گزارو کې او تا په گزار نه کو ما خو ته نه کړې دې د پاره ځان سره چې زه په خبرو کوم او دې چې ما سره په خبرو کې ته به تور رو باسي سربتي وای نه عجیبه انساني زما خبرې د نبی اسلام سره ختم شو تا په گزار مونږ کو اربد ورته ویل وی چې کله ما توري ته لاس کړو په نبی رسول الله مې د گزار اراده کړې دومره مخې ته یو خایل جوړ شوی دی وی څنګه وی اول ځل چې ما اراده وکړه توري ته مې لاس کو کنه نو زما د نبی رسول الله په منځ کې د وسپنې دیوال جوړ شو زما نه پناه شو نو ما په څنګه گزار کړی نه چې توري نه مې لاس دی واغونه دیوال بیا ختم شو وی بیا چې تا په خبرو کې راوس ما بیا توري ته لاس کو چې توري ته مې لاس کو ناسا په یو غټ اوخره خله وازه کړه زما دي سر ته د خله راکته کړه نو ما وی چې په نبی رسول الله گزار څه اوخره نه سر وو نو زال په یاره کې شم نظر مې چې لاس دی خو او هم ختم شو نو ما چې په نبی رسول الله باندې د گزار کول اراده کړې د نو ماته دومره یو خیال جوړ شوی دی د دې وجه نه ما په گزار اونې کوم دوی چې د نبی رسول الله د خوانه روتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلینه بد دعا وته یا عامر ابن طفیل الله تبارک وتعالى دی هلاک الله دې ته هلاک دا عامر ابن طفیل چې واپس راتو کنه خپل قبیله ته پلار باندې طاعون مرض پر راغی دا یو مهلک بیماری د طاعون بیماری دا په اولګی دا او داسې بیمار شو چې بس دا اندامونه به ریجیدل داسې پکټ پانی پروتو نو په عربو کې دا عادتو چې کم بیزان ته ډیر بهادر او مشهور سړی به هغه چې په پکټ پانی مړ شو خلک دا به زما د پاره پیغور دی خو مشر سړی ما بهادر سړی د قبیله سردار یادېږم زه په کټ عمره ځکه چې هغه اکثر په جنگونو کې مړه کېدل نو دا چې بیمار شو په طاعون مرض باندې او پوه شو چې زه په بستر مرم نو یاره په بستر باندې مرګ خو زما د پاره پیغور دی مالا اسرا ولای اسی ور راوستو اسی ورته ودرو او چې اسی ورته ودرو تورې د ځان سره راوستو استه اوخد او چې وخت د الفاظ وی یا ملک الموت ابرز لی یا ملک الموت ابرز لی اے د مرګ فرشتي و زما مقابله تراوزه بی وقوفو اے د مرګ فرشتي و زما مقابله تراوزه
او اس باندې سور شو او روان شو او څنګه چې اس منډه کړی د ښکته راووته د اس په دې خپو کې راوښکلی شو مردار شو دی خو په دې طریقه باندې مړ شو. دا بل چې کومو عربد دی چې قوم ته راورسېدو نو ده ورته وي هغوی ته تپوس کوي دا څنګه سړی و څنګه دین و وي ډېر بېکاره دین دی د دغې پیغمبر ډېر بېکاره دین دی او ډېر بېکاره سړی دی نعوذ بالله دا خبرې وکړې دي. او دو ورځې بعد بیا دی اوښته اوختو چرته تو او چې څنګه اوښته اوختو روان شو که نه د اسمان نه پې تندر راتاو شو په اخ کې ځای باندې ایره شو دی ملته کې مردار شو. الله تبارک وتعالی دا دواړه داسې مردار کړو او بیا یې قبیله راله په نبي صلی الله علیه وسلم باندې اسلام راوړو. د دې دوو په قسمت کې الله تبارک وتعالی ایمان نه ویښې نوره چې څومره قبیله وه الله تبارک وتعالی د هغې په قسمت کې ایمان لیکلی او هغې ایمان راوړو. دا به هر حال بیا یوه قبیله به راتله یوه قبیله به راتله د فتح مکې نه وروستو او مسلمانېده به نو دا دوه قبیلې وي یو وفد بن عامر او دویم وفد ثقیف چې دا د نبي علیه السلام سخت دشمنان خو د فتح مکې نه وروستو دوی مرالو او بیا په نبي علیه السلام باندې څه راوړو ایمان راوړو او مسلمانان شو. خو چې د چا په قسمت کې ایمان نو هغه د دنیا نه بې ایمانه لاړو او د چا په قسمت کې چې ایمان و الله تبارک وتعالی هغه مسلمانان کړو. نو وی په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت چې دی هغه دا دی چې موږ ته الله ایمان نصیب کړی. په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت څه دی؟ که موږ په دې هر څومره نعمتونو باندې آدم علیه السلام د شانه چې الله تبارک وتعالی اولاد پیدا کو نو آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وفرمایل دا ستا اولاد دی وګوره ورته. نو چې آدم علیه السلام د خپل اولاد ته وکتل کنه نو په دې اولاد کې څوک سره دی او څوک سپین دی، څوک مالدار دی څوک غریب دی، څوک کافر دی څوک مسلمان دی، څوک معذور دی او څوک روغ دی، ټول ګډ وډ دی یو شان نه دي. نو آدم علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړو وی الله زما د اولاد دی یو شان ولې نه پیدا کړ؟ دا دی ولې د یو بل نه کوز او پورته پیدا کړ یو شان دی الله ولې نه پیدا کول؟ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای آدمه دا مې ځکه داسې پیدا کړي چې دوی شکر وباسي. دوی څه وباسي؟ شکر وباسي. څنګه به شکر وباسي؟ مالدار چې غریب ته وګوري نو دی په خپله مالدارۍ باندې څه وباسي؟ شکر وباسي. غریب چې معذور ته وګوري نو غریب به وایي یا الله ستا لاک لاک شکر دی خیر دی کو غریب یم خو په اندامونو خو روغ یم که نه. نو دی به څه وباسي؟ دا غریب به په دې خپله غریبۍ باندې شکر وباسي. ښه نو دا معذور به په څه باندې شکر وباسي؟ چې د یو سړي لاس نشته، خپې نشته، سترګې نشته دی، هیڅ نشته، په ټولو اندامونو معذور دی، الله دی به څنګه شکر وباسي؟ الله تبارک وتعالی وفرمایل وی دی خیر دی که په اندامونو باندې معذور دی، لاس یې نشته، خپې نشته، سترګې نشته، معذوره دی، خو چې مسلمان دی نو دی به وایي چې الله خیر دی چې معذور یم خو شکر دا دی چې مسلمان دی پیدا کړی چې کافر نه یم. چې څه نه یم؟ کافر نه یم. خیر دی که په دنیا کې معذور یم خو لږې ورځې ژوند دی ختمه بشي په آخرت کې خو به معذوره نه یم که نه. نو خبره مې درته دا کوله چې دا ایمان دا د ټولو نه لوی نعمت دی، لوی نعمت دی. په لاسو باندې معذوره یې، په خپو باندې معذوره یې، سترګې دې نشته، په ژبه باندې خبرې نشي کولی، خو چې الله مسلمان پیدا کړی ووایه شکر الحمدلله چې دا نعمت دې راکړی دی. په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت چې دی هغه څه شی دی؟ ایمان دی. یو سړی معذوره دی، غریب دی، په ډاګه ناست دی، مسکین دی، دا د هغې کافر نه ډېر بهتر دی چې ارپتی او کروڑپتی دی، په اندامونو باندې روغ دی، مال ورسره هم شته، هر څه ورسره شته، خو چې ایمان ورسره نشته که نه په دې سرو غرمو او په دې ګرمه ځمکه چې کوم معذور انسان ناست دی دا د هغې کافر نه غوره دی. ده ته الله چې کوم نعمت ورکړی هغې کافر ته نه دی ورکړی.
ته دې وجې نه چې هېڅ در سره نشته، هېڅ در سره نشته دی، ډېر مایوسه شوې، ډېر خفه شوې په دنیا کې. بیا هم اسمان ته وګوره، وایي شکر الحمدلله، ستا لاک لاک شکر دی الله چې مسلمان دی پیدا کړی. په دنیا کې به ډېر د تکلیفونو ژوند تېر کړم، خو لږ وخت دی بیا به ختم شي که نه، بیا به څه شي. کو معذور دی هم په دغې خاورو کې به ږدي، کو په اندامونو باندې روغ دی هم په دغې خاورو کې به ږدي، کو مالدار دی، وزیر دی، ملک دی، نواب دی، بادشاه دی هم په دغې خاورو کې به ږدي، مسکین دی، ګدا دی، غریب دی هم به په دغې خاورو کې. دغه ځای خو یو دی که نه، دغه یو ځای دی. نو چې ایمان درته الله نصیب کړی په دې باندې الله څه ادا کوه؟ شکر ادا کوه. نو د عربو عادت دا چې د دوی ماشوم به پیدا شو نو دوی به بانډو ته لیږو. یو خو دا چې د بانډو هوا صفا ده، اوبه یې ښکلي دي، دویمه دا چې ژبه ښایسته زده کړي. نو په کوم کال باندې چې نبی علیه الصلاة وسلام پیدا شوی و نو د بني سعد قبیلې څخه ښځې رالې مکې ته رالې دې دپاره چې د ځان سره ماشومان بوځي د پیو دپاره او ساتنې دپاره. دا به غریبې زنانه وي، دوی به راتلې بانډو ته به ماشومان به وستل او د دې ښاریو خلکو به ورله پیسې ورکولې چې زمونږ ماشوم له ته خوا ورکوه، پی ورکوه، د ده ساتنه کوه او زه به درله پیسې درکوم. نو د بني سعد قبیلې ښځې رالې چې په دغې ښځو کې حلیمه بیبي هم وه. څومره ښځې چې مکې ته رالې نو حلیمه بیبي فرمایي وایي نبي علیه الصلاة وسلام په ټولو ښځو باندې پیش کړی شو. هر یوه زنانه راله نبي علیه الصلاة وسلام لره، خو هر یوې ښځې ته نه انکار وکړو چې د کوم بچي خپل پلار نشته نو موږ له به څوک څه راکړي، دا خو یتیم دی. نو هرې ښځې به د نبي علیه الصلاة وسلام نه انکار کو، زه دی نه بیامه، دا یتیم دی، د ده د ورکولو څوک نشته، موږ له خو داسې ماشومان پکار دي چې موږ له تحفې او ډالۍ یې مور او پلار راکړي او موږ له پیسې راکړي، نو دا خو یتیم دی، د ده به موږ له څوک څه راکړي. حلیمه بیبي فرمایي وایي زه ولم رالم خو یو ځل ترېنه زه هم واپس شومه، پړه کې مې دا راله چې یتیم دی ما له به څوک څه راکړي. اوس څوک خبر نه و چې دا څنګه یتیم دی، دا خو داسې یتیم دی چې د کیسر او د کسرا چابیان یې د ده لاس نه راتلونکي دي. د دې یتیم نه خو څوک خبرو نه و. وایي هر یوې ښځې ته ماشوم میلو شو. حلیمه بی فرمایي ما ته پکې ماشوم میلو نه شو، ما ته پکې ماشوم میلو نه شو. وایي زه چې تش لاس واپس کېدم نو دا خبر راته ښه نه ښکارېده. وایي ما مې خاوند ته وي کو ستا خوښه یې که نه کوم یتیم ماشوم چې زه ځان سره دا بیامه زه دا اخلم دا یتیم ماشوم. وی خاوند مې راته وي او بلکل هغه راواله کېدی شي الله موږ له په ده کې برکت واچوي، الله موږ له په ده کې څه واچوي. نو حلیمه بیبي فرمایي وی ما او خاوند مې نبي علیه الصلاة وسلام د دې وجې نه روچت کو چې کېدی شي الله موږ له په ده کې څه واچوي؟ برکت واچوي. نو څومره برکتونه یې په نصیب شو. ګوره دا حدیث مبارک دی، الله تبارک وتعالی فرمایي حدیث قدسی دی. نبی علیہ السلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي انا عند ظن عبدي، انا عند ظن عبدي، زه د خپل بنده د ګمان مطابق د هغه سره فیصله کوم. کوم بنده چې په ما څنګه ګمان وکړو زه سره هغه شانتې کار کوم. اوس حلیمې بیبي نبی علیه السلام په څه سره واغسوي الله به موږ له په ده کې برکت واچوي. دا ګمان یې وکړو که نه الله ورته پای کې څومره برکتونه واچول. نو په الله باندې به ټول عمر ښه ګمان ساتي، ښه بد ګمان به په الله نه ساتي. چې څنګه ګمان دی په الله ساتو هغه شان معامله به تا سره کوي. کو تا دا ووي زما هیڅ چاته ضرورت نشته دی ما له یو الله پوره دی نو بس دغه الله تعالی کافي دی. کو دا ګمان دی که دا عقیده دی جوړه کړه نو دغه یو الله تعالی کافي دی. نو حلیمه بی فرمایي وی په دغه برکت سره مونږ نبی علیه الصلاة وسلام واغستو. خو وی کومه شپه چې نبی علیه السلام زما په غېږ کې تېره کړه که نه، کومه شپه چې نبی علیه السلام زما په غېږ کې تېره کړه وی زما په سینو کې دومره پی نه و ځکه خوراک نه خوراک دومره نه و، بل زما خپل ماشوم هم په غېږ کې و که نه. وی چې ما نبی علیه السلام سینې ته واچو زما دواړه سینې د پیو ډکې شوې،
د یوې سینې نه نبی علیه الصلاة والسلام موړ شو او د بلې سینې نه زما خپل بچی موړ شو د ده چې کوم رضایي ورور و هغه ترې نه موړ شو او ګوره په نبي علیه السلام کې دومره انصاف وکړه چې ما نبي علیه السلام د یوې سینې ته واچو وایي ته دې نه چې موړ شو دې بلې ته مې اچو هغې ته به یې نه خوله کوله په وړوکوالي کې به نبي علیه السلام کې دومره انصاف و کمې سینې ته به چې ما واچو ده به خپله سینه وخوړله خو چې ما به د هغې نه راواغست بلې سینې ته مې به اچو هغې ته به نبي علیه السلام نه خوله کوله چې دا زما د بل ورور حصه ده حلیمه بیبي فرمایي د بلې سینې ته خوله کړې نه ده وایي سینو کې مې پی راله سینې مې ډکې شولې وایي سهار چې راپاڅېدو اوښې له ورغلم چې پی ته ولوشم هغه اوښه چې بلکل د هډوکو ډانچه وه د هغې نه به ما په بسم الله سره چې ته دوه درې کترې پی رېستلم وایي چې کېناستم اوس لوښي مې دي د پیو ډک شي د اوښې نه غوران چې داسې د پیو ډکه پرته ده د اوښې وایي خاوند له مې هغه پی راوړو چې زموږ اوښې خو نن سهار دا پی وکړو هغه راته وایي چې حلیمې په دې ماشوم کې کمال شته دی ښه بېګا چې موږ دا ماشوم راوستی دی نو ما ته د حالات څه بدل ښکاري په دې ماشوم کې کمال شته دی وی ما ورته وي چې قسم په الله هم ټول کمالات د دې ماشوم دي وساروي سفر کو روان شو چې روان شو قافله روانه شوله اوس خلکو د مالدارو خلکو بچي اغستې ما پکې د ځان سره یتیم اغستی دی روان یو وی کومه اوښه باندې چې زه راغلی وم هغه بلکل ټپه ټیپه وه د هغې طرف نه چې ما راوسته په لختو په والو والو موږ مکې ته رارسولې وه وی د دې طرف نه چې زه پې سواره شوم او نبي علیه السلام مې په غېږه کو قسم په الله کو د هېڅ چا اوښې زموږ اوښه لاندې کولی شو په لاره زموږ اوښه یو اوښه نشي لاندې کولی وی ښځو رانه تپوس کو حلیمي اوښه دې بدل کړې ده کو هغه زړه اوښه ده وی ما ورته وي چې اخ که اوښه ده چې څنګه اوښه ده خو د دې طرفه به تا په لختو راشړله تلم نه زموږ نه به وروسته پاتې کېدې د دې طرفه زموږ اوښې ستا اوښه نشي لاندې کولی وي ما ورته وي چې کمال د دې ماشوم دی د هغې طرفه یې سورلي زه وم او د دې طرفه یې سورلي دا ماشوم دی ځکه دا ماشوم یې سورلي ده ځکه چې په کومه اوښه باندې د دواړو جهانو سردار سور شوی وي چېرته به هغه نورې اوښې لاندې وایي دومره زما په اوښه کې طاقت راغی وایي چې کلي ته راورسېدو که نه نو زمونږ په علاقه کې په بنو سعد په ځمکه کې یوه سخته قادسالي وه زمونږ په ځمکه کې سخته قادسالي وه د ګډو بیزو د خوراک هم څه شی نه میلاوېده وایي زما بچو به چې کوم طرف ته ګډې بیزې وشړلې که نه چې ماښام به یې راشړلې کور ته به زما څاروي ماړه راتلو د نور خلک څاروي به وکې راتلو وی خلکو خپلو شپنکو ته وویل چې د حلیمې بیبي بچي چې کوم طرف ته څاروي سره وایي تاسو هلته شړئ دوی چېرته یو چراګاه مونتې ده یو ورشوي مونتې ده خپل څاروي ورته شړي لهذا تاسو خپل څاروي هلته شړئ حلیمه بیبي فرمایي وی خلکو به زموږ سره یو ځای څاروي سرول خو چې ماښام به راتله بیا به زما څاروي ماړه او د خلکو هغه به وږي د خلکو څاروي به څه وږي به وی هغه اوښه چې د هغې په سینه په غولانځ کې د سره د پیو کتره نه وه هغه رازنده شوله هغه څاروي چې ماښام به موږ سره دا فکر و چې ژوندي به پاتې شي او که سهار ته به مړی د هغې غولانځ یې د پیو نه ډکې شولې دا ټول کمالات وایي د څه شو دا ټول کمالات د نبي علیه الصلاة والسلام چې کله 2 کاله پوره شو 2 کاله به ماشوم د زنانو سره ځکه پی د 2 کالو پورې ورکېږي نو بیا به هغه خپلو میندو ته واپس کول وایي چې 2 کاله ما سره پوره شو حلیمه بیبي وایي وایي ما نبي علیه الصلاة والسلام واغست او مکې ته لاړم چې خپلې مور ته حواله کړمه خو ویې لاړمه وایي ما ورته چې حواله کوم درته خو زړه مې تې نه کېږي نو که یو څو ورځو ما له نور راکړو نو ډېره به ښه وایي هلته په مکه کې یو وبا وه مرض راغلی و د ماشومانو د مړه کېدو مرض راغلی و وی امینی بیبي چې هغې ته وکتل وی ما ته وی چې د ځان سره بوزه دلته کې د ماشومانو مرض دی وی ما بیا د ځان سره نبي علیه السلام راوسته وی ډېره زیاته خوشحاله شومه بیا چې کله 9 ورځ شوه نو نبي علیه الصلاة والسلام ته عقیقه کوله عبدالمطلب صاحب عقیقه یې کوله نو د قریشو چې څومره خلک دی دا ټول عبدالمطلب صاحب راوغوښته ټول یې راوغوښتو نو چې ټول یې راوغوښتو نو په 9 ورځ یې ورته نوم کېښودو
محمد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا نوم چا کې خودو؟ عبدالمطلب ورته کې خودو. محمد دا نوم ورته کې خودو. نو ټول خلک ورته وی اے عبدالمطلب هغه نوم دین وسیته کې خودو چې ستا په آبا او په اجدادو کې دا نوم د چا نشته دی. د عربو دا عادت دی هغوی د خپلو مشرانو نومونه دي اکثر د بابا او د نوس یو نومي دا د هغې عادت دی. وی تا خو نوسیته هغه نوم کې خو چې ستا په آبا او په اجدادو کې دا نوم چا نه دی ایښی. عبدالمطلب صاحب ورته وویل وی دا نوم مې ورله ځکه کېښودو چې بره په اسمانونو کې او لاندې په ځمکه کې په مغرب او په مشرق کې د ده صفتونه کېږي. د ده څه کېږي؟ محمد د حمد نه دی که نه صفت ته ویلی شي که نه چې د ده صفتونه کېږي. او دا خبره د عبدالمطلب ولې وکړه ده؟ ځکه یو شپه دی وده که نه ده د شپې خوب لیدو. خوب یې لیدو نبي اسلام د پیدایش نه مخکې د دا خوب لیدلی. د خوب ولیدو چې زما د شانه یو زنځیر راپورته شي داسې اسمان ته وخیچي او بیا دا زنځیر په ونه باندې بدل شي یو ونه شي او د هغې څه څانګې مشرق طرف ته لاړې شي او څه مغرب طرف ته لاړې شي او د ټولې دنیا خلک کوشش کوي چې دې څانګو ته لاس ور واچوي وان خلک کوي. خو یو کس دی څه خلک دی چې هغه راځي او دا ونه څه کوي؟ پرې کوي. څه خلک راځي چې دا ونه پرې کوي. نو یو حسین او جمیل هلک دی خوبصورت هلک دی هغه ترې نه دا خلک لرې کوي چې دا ونه به تاسو نه کټ کوئ. سهار شو عجیبه خوب مې لیدلی دی د ملا نه مې زنځیر اوچت شو اسمان ته وخت بیا ونه شوله څانګې په مشرق او په مغرب خورې شو خلک ورته لاسونه اچوي او څه خلک راځي دا ونه کټ کوي او حسین هلک دی هغه ترې نه خلک لرې کوي. څنګه خبر ده؟ تعبیر کوونکو ورته وویل وی ستا په خاندان کې به یو داسې ماشوم پیدا کېږي چې د مغرب او د مشرق خلک په هغه پسې روان به رواني خو څه خلک به د هغه سره حسد کوي د هغه وجل او قتلول به غواړي خو الله به د هغه حفاظت کوي. الله به د هغه څه کوي؟ نو ده چې دا خوب په ذهن کې وکنه نو چې نوم یې نبي علیه السلام ته کېښودل هغه خوب ورته رایاد شو. نو نوم به محمد وي. نوم به یې څه وي؟ محمد به وي صلی الله علیه وسلم. ګوره دا ټول الهامي خبرې دي. دا ټول څه دي؟ د الله تبارک وتعالی د اسمان نه د دوی په زړونو کې اچولي. د نبي علیه السلام د پلار نوم څه دی؟ عبدالله. څه دی؟ عبدالله. حدیث مبارک کې راځي الله ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله او عبدالرحمن دی. الله ته په نومونو کې خوښ نوم څه شی دی؟ عبدالله او عبدالرحمن. نو د نبي علیه السلام د پلار نوم څه؟ عبدالله. اوس د نبی علیه السلام د نیکه په زړه کې الله دا واچوله چې د پلار نوم عبدالله کېده. هغه نوم ورته کېده چې هغه الله ته په نومونو کې خوښ نوم دی. اوس د نبی علیه السلام نوم یې څه کېښودو؟ محمد. نیکه نوم څه کېښودو؟ محمد. دا م الله د هغه په زړه کې واچوله. په دې کې ډېرې اشارې ډېرو خبرو ته یو خبر خو دا ده چې کم کار چې ختم شي که نه هر کار چې د ختم کو د الله د طرف نه حکم دا دی او دا یو شرعي مسله هم ده چې د هغې په اخر کې الحمدلله وایه. هر کار چې ختم شي د هغې په اخر کې څه وایه؟ الحمدلله وایه. لکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي که نه چې د جنتیانو اخري خبره به څه وي؟ وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. جنتیان چې جنت ته لاړ شي او په خپلو ځایونو شي نو اخري خبره به دا وي چې الحمدلله. جنتیان اخري خبره به څه وي؟ الحمدلله. دارنګې چې کله ظالم هلاک شي که نه ظالم هلاک شي قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. ظالم هلاک شو الله د اسرائیل هلاک چې مونږ هم څه ووایو؟ الحمدلله. ظالم چې هلاک شي نو څه ووایه؟ الحمدلله. دارنګې چې کله ډوډۍ خوري که نه قرآن کې راځي کلوا من رزق ربکم واشکروا له. د الله رزق خورئ او د الله شکر ادا کوئ. د الله څه ادا کوئ؟ او د شکر تفسیر نبی علیہ السلام په خپله کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي افضل الشکر الحمدلله. غوره شکر څه شی دی؟ الحمدلله. غوره شکر څه شی دی؟ الحمدلله.
نو د هر کار په ختمېدو باندې به څه وایي کله چې ډوډۍ ته موږ وخورو نو موږ څه وایو الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دا چې د خپله ډوډۍ وخوړله او چې د بل چا سره وخوري د چا میلمه نو بیا به کومه دعا وایي الحمد لله الذي اطعم من اطعمني واسق من سقاني وجعلنا من المسلمين او ټول مر ډوډۍ بار خورو کنه چې کور ډوډۍ وخورم دا دعا وامه هغه دعا اکثر وامه چې د بل چا سره وخورم ځکه چې خلی ماته چې ټول مر ډوډۍ مو بل ځای یو خلکو ته دعا کوو نه خپل چې وخورو نه کوم خلکو ته دعا نو ګوره چې ډوډۍ دې وخوړه نو هم څه ووایه الحمدلله څه ووایه یو اشارې له راځم یو خبرې له راځم چې د نبی علیه السلام دا نوم محمد ولې کېښودی شو د دې کې ورته نکته بیانو د هر کار په ختمېدو کې د شریعت حکم څه شی دی څه وایه الحمدلله وایه نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله سفر ختم شو کور ته به راغی که نه نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون په آخر کې به بیا څه وي حمد وي یعنی په هر کار کې حمد ویل حمد ویل کله چې به منځ ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دا منځ په آخر کې به بیا څه وي حمد به وي اشاره ده د نبی علیه السلام نوم څه کېښودی شو محمد د حمد نه دی د هر کار په ختمېدو کې څه وایه حمد وایا اشاره ده دې خبرې ته چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی ختمه په نبی علیه السلام باندې وحی ختمه شوله انقطاع د وحی راله د نن نه بعد وحی ختمه شو نو نوم محمد شو د هر کار په ختمېدو کې حمد دی نو د وحی په ختمېدو کې هم څه دی حمد دی ځکه د نبی علیه السلام نوم څه کېښودی شو محمد کېښودی شو د نن نه بعد چې څوک د پیغمبرۍ دعوه کوي نو دا به په کافرو کې بدترین کافر کافرو کې دا څه دی بدترین کافر دی چې څوک د نبوت دعوه کوي ځکه خو نوم د نبی علیه السلام محمد کېښودی شوی دی چې په ده باندې سلسله د نبوت ختمه شوې ده په ده باندې سلسله د وحی ختمه شوې ده ځکه ورته نوم محمد کېښودی شو د هر کار په ختمېدو کې ما حکم د شریعت دا دی چې حمد وایه الحمدلله وایه نو چې کله نبوت ختم شو نو الله حمد راولېږو نبي علیه السلام اشاره ده دې خبرې نو دا الله تبارک وتعالی د نبی علیه الصلاة والسلام د نیکه په زړه کې واچوله چې د ده نوم څه کېده محمد کېده دا ګوره د بخاري شریف حدیث مبارک دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي زما 15 نومونه دي تاسو خو د نبی علیه السلام ډیر نومونه دي خو په دې 15 کې یو خاصه اشاره ده نبی علیه السلام فرمایي زما 15 نومونه دي زه محمد یم زه احمد یم زه ماهی یم ماهی معنی څه د کفر ختمونکی ماهی معنی څه ده د کفر ختمونکی کفر د مخ د ځمکې نه اوچتونکی نو نبی علیه السلام ماهی دی ماهی د کفر ختمونکی دی او زه حاشر یم د نبی علیه السلام په نومونو کې یو څه شی دی حاشر زه حاشر یم ځکه حاشر نبی علیه السلام ته ځکه ویلی کېږي که نه چې په ورځ د قیامت به په میدان محشر کې د ټول نه لومبې د قبر نه نبی علیه السلام پورته کېږي او دا تمام مخلوق به د نبی علیه السلام په قدمونو کې وروسته پورته کېږي ځکه نبی علیه السلام ته څه ویلی شي حاشر ویلی شي او دغه رنګې حاشر ورته ځکه ویلی شي چې په ورځ د محشر به د ټول کائنات د ټول مخلوق امام نبی علیه الصلاة والسلام ځکه ورته څه ویلی کېږي حاشر ویلی کېږي او زه عاقب یم نبی علیه السلام فرمایي زه څه یم عاقب یم د عاقب معنی دا ده چې د تمامو پیغمبرانو نه وروستو راتلونکی پیغمبر یم زما نه بعد بل پیغمبر نشته دی زما نه وروستو بل پیغمبر نشته دی نو به هر حال نبی علیه الصلاة والسلام عقیقه ومه نیکه وکړله په ومه ورځ باندې تمام قریش راغوښتي او په آخر کې اعلان وکړه چې زما د نوسي نوم به محمد وي زما د نوسي نوم به څه وي محمد وي صلی الله علیه
وسلم. الله تبارک وتعالى دې مونږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت باندې د تللو توفیق راکړي. الله دې زموږ سیرت او صورت دواړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام موافق جوړ کړي. الله تبارک وتعالى دې زموږ سیرت او صورت دواړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام موافق جوړ کړي. خو عبدالمطلب سے بد ډیر خیال ساتو. د نبی اسلام به ساتو ډیر خیال ساتو. روایت کې راځي وی عبدالمطلب سے بچ کله کعبه راغی کنه د کعبه په سوري باندې بده ته یو خاصه بستر خوریدله. دیو په هغه بستر ناستو. هغه بستر ته د عبدالمطلب سے هیڅوک نشو ورنږدې کېدی. د دې چې څومره نوسیو څومره زامنو هغه دغه نه غیر چاپیره ناستو خو هغه بستر ته خپه کولې بنشو. د ځان له یو شانو د عبدالمطلب سره وای چې کله نبی علیہ السلام براغه کنه لومبه ولړ باغ بستر بکې ناست کې بناستو نو دا ترونه بیراله یریدل با چې اوس په عبدالمطلب راشي کاریږي بچ تاسو د زما بستر باندې کنه ولې نو وای چې ترونه به دې لر کو کنه عبدالمطلب سے بوتول چې دې به زما د بسترین نه لر کوي ځکه د یو جدا شان دی نور څه نه را پرې دی خو دې به زما د بسترینا نه لر کوي. نو د کعبه په سوري باندې عبدالمطلب صاحب ناستو په خپل بستر باندې او نبی علیہ السلام ور سره ناستو. بیا یو ځل وی یو تن وی زه حج لراغلی وم داسې ګرځېدم نو یو سړی نو اولی چې ډېر بارو بسړی دی ډېر بارو بسړی دی او د بیت الله شریف نه طواف کوي او دا خبره کوي په طواف کې یا ربا ما ته محمد واپس کا. یو بارو بسړی دی یو ډېر روبناک سړی دی د کعبې نه طواف کوي او جاړي او څه وایي الله ته الله ما ته محمد واپس کا الله په ما باندې انعام وکړه الله په ما باندې احسان وکړه. وایي ما تپوس وکړو چې دا سړی څوک دی او دا دې وایي څوک دا دې څه وایي په طواف کې. نو یې چا راته وویلو چې دا عبدالمطلب دی دا د خانه کعبې متولي دی دا د دې ځای مشر دی. نو ما وایي چې دی محمد یادوي دا دی څوک و چې دا د ده یو نوسی دی دی په هغه باندې ډېر زیات مین دی خو هغه کې الله داسې یو خاصیت پیدا کړی چې کم کار پسې لیږي که نه هغه کامیاب راځي نامراده نه راځي. خو اوس داسې چل شوی د ده اوښه ورکه شوې وه ده پسې هغه نوسی ولېږو چې لاړ شي هغه اوښه راوله ټیم ډېر زیات تر شو نه هغه راغی او نه اوښه راله. اوس د ده سره غم دی چې زما نوسی ماله چېرته لاړو. وی دیک طواف کوي د عبدالمطلب او دا وی الله ما ته محمد واپس که الله په ما باندې احسان وکړه او جاړي. وی ناڅاپي وکتل نبي علیه السلام اوښه د موار نه نیولې او را روان دی اوښه یې را روانه کړې ده. وی چې نبي علیه السلام راغی که نه وی عبدالمطلب ته دواړه لاسونه تاو کړو چې بیا به دې چېرته د ځان نه جدا نه کړمه بیا به دې چېرته د ځان نه جدا نه کړمه بیا به دې چېرته زه نه لېږم ښه ده چې ماله راغی. وی په ورکوالي باندې به چې نبی علیہ السلام نیکه په کم کار پسې لیږو نبی علیہ السلام تش لاس نه دی راغلی نامراده نه دی راغلی هغه اوښه یې د ځان سره راوسته. نو ډېر زیات پې دی مینو ډېر زیات پې مینو چې کله د نبی علیہ الصلاۃ والسلام 8 کاله عمر شو که نه نو عبدالمطلب چې کوم د نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیکه دی هغه د دنیا نه رخصت شو عبدالمطلب وفات شو. بیا روایتو کې مختلف عمرونه راغلي دي 82 او 15 لس د بره سل او سل کاله او شل د بره سل کاله دومره عمر ذکر شوی چې په دومره عمر کې دی وفات شو. به هر حال عبدالمطلب صاحب د دنیا نه رخصت شو چې نبی علیہ السلام په دغه وخت کې د 8 کالو په عمر کې او هلته کې بیا دفن شو. روایتو کې راځي وایي چې کله عبدالمطلب صاحب وفات شو که نه نو نبی علیہ السلام په جنازه پسې وروسته روان او جړلې ماشوم و د 8 کالو خو پلار یې ونه او ده به ځان سره ګرځه او ده به یې خیال ساتو. نو چې کله هغه وفات شو نو جنازه چې روانه وي نبی علیہ السلام په کټ پسې شاته روان او جړلې چا ترې نه تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره تا ته د عبدالمطلب مرګ یاد دی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل زه صرف د 8 کالو زه صرف د 100 کالو ما زه صرف د 8 کالو. نو دغه وخت کې د نبی علیہ السلام عمر چې نو دا 8 کاله و. حلیمه به فرمایي وی نبی علیہ السلام د 4 کالو او زما بچی چې و که نه هغې داسې ګډې بېزې سارا ته شړلې وې نو دی د ځان سره په غېږ کې بوستې وړوکې و دی هم ځان سره بوستې
وای زما بچو را منډې کړې کور ته راړو ما ته ویل چې مورې مورې ما چې او وی زمونږ قریشي ورور هلته چا حلال کو زمونږ قریشي ورور چا څه کو حلال کو ما چې ولې وی چې دوه تنه راړو یو تن ول په سینه په چاړه باندې دا سینه وسیرله او بل تن تې نه زړه راواغست مړې کو هلته کې ما چې دا خبره واورېده او زما د خاوند دا خبره واورېدله موږ وارخطا منډې وهلې وارخطا روانو وی چې لاړو هلته ورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام داسې رنګ یې زیړ او شین شوی و ولاړو یېرېدلی غونته ما زر په غېږ کې راواغست بچې څوک و وی چې دوه تنه رالو هغې ماشومان راته خپلې وي چې دوه تنه رالو یو ورله سینه داسې وسیرله او بل تېنه زړه راواغست بیا نبي علیه الصلاة والسلام چې کله لوی شو بیا دا واقعه په خپله بیانوي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دا دوه فرشتې وي دوه فرشتې وي او دا رالې نو یوې فرشتې زما دا زړه دا سینه وسیرله او دې بلې ته زړه راواغست نبی علیه السلام فرمایي چې دا زړه یې ترې راواغست که نه نو دې نه یې داسې یو ټوکړه د غوښې روچته کړه او هغه یې اخوا ورتا وکړه وی دا پکې د شیطان کور دی دا پکې د شیطان کور دی او بیا یې د زمزم اوبه راوړې وي او په هغې باندې زما دا زړه وینځو زما دا زړه یې څه کو وینځو ګوره هغه کاسه چې کومه وه هغه لوښي کنچه یا چړې دا د څه وي د جنت وي هغه کاسه هم د جنت وه خو اوبه د څه وي د زمزم د دې نه معلومیږي د زمزم اوبه د جنت د اوبو نه بهتر اوبه دي د نبي علیه الصلاة والسلام یې زړه انځلی د زمزم په اوبو باندې ولې انځلی هر څه د جنت نه راوړي وو نو دا قطره یې تېنه ورته وکړه دا پکې د شیطان کور دی او بیا یې نبي علیه الصلاة والسلام دا زړه په اوبو باندې وینځو مطلب دا دی خو د دې پکې څه اثرات چې هغه تېنه هم په دې اوبو باندې څه شي لرې شي او بیا دا یو کاسه د علم او د حکمت راوړې وه نبي علیه السلام یې هغه زما په دې زړه کې داسې ورواچه زما په دې زړه کې د علم او د حکمت دا کاسه یې داسې ورواړوله او بیا یې په هغه زړه په خپل ځای کېښودو او داسې لاس یې پرې وکږو نه ټاکه شته دی نه څه شته نشته سینه روغه رمټه شو او شاته د دې ولو د طرف نه یې په یو مهر و ځکه علم او حکمت یې پکې کېښوده که نه نو چې کله یو محفوظ شی خلک دي مهر پسې و چې څوک لټوي نه خوا نه دي څوک څه شی وتښتوي بیا یې پې مهر و باقي دا خبره چې مهر چې دی دا په شق صدر په موقع والی شوی دی خو دا پیدایشي و دا یو خبره ده چې آیا د نبي علیه السلام په دې ولو کې د نبی علیه السلام د دواړو ولو کې مهر و مهر نبوت و او دا ګس طرف نه دی ګس طرف دی ګس طرف ته نږدې و یعنی دې زړه ته هغې طرف ته چې کوم ځای دی په دښ کې لګېدلی د ولو په دې منځ کې و خو دې ګس طرف ته و دې زړه طرف ته داسې مهر په نبي علیه السلام لګېدلی نو صحیح روایاتو کې دا دی چې دا پیدایشي و دا پیدایشي و نبي علیه السلام چې پیدا شو دغه مهر نبوت پې لګېدلی و خو چې کله شق صدر وشو د فرشتو وله دا زړه وڅېرو که نه نو دغه مهر یې پې دوباره ووه دا یې ورله ښه راتازه کړو دوباره یې پې ووه او په کومه ورځ باندې چې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو که نه دا مهر نبوت د نبي علیه السلام د شا نه ورک شو دا ورک شو صحابه کرام رالو چې مهر نبوت وکړو بس په ژړا شو چې مهر نبوت ورک شوی دی خو نبي علیه السلام د دنیا نه تللی دی چې کوم ورځ نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو مهر نبوت څه شو ورک شو ختم په الله تبارک وتعالی نو دې ته شق صدر ویلی شي د نبی علیه الصلاة والسلام دا زړه فرشتو په 4 کال باندې دا شق صدر د نبی علیه السلام 4 ځله شوی دی 4 ځله د نبی علیه السلام د سینه 4 ځله سیللې شوې ده یو دا چې د 4 کالو په عمر کې د حلیمې سعدي سره لکه دغه واقع درته ما بیان کړه دویم د 10 کالو په عمر کې د 10 کالو په عمر کې د نبی علیه الصلاة والسلام د زړه سیرلې شوی دی اول ځل خو اوسیرلی شو دې دپاره چې د شیطان هغه کور کې نه څه کي لرې کي د نبي علیه السلام دا مهر نبوت ما درته وي چې دې زړه ته مقابل والی شوی و که نه نو شیطان چې زړه ته وسوسې اچي که نه دی د شا غاړې اچي دی دې زړه ته مخامخ شا طرف ته چې کوم ځای دی په دې باندې کینو خپل خړتم ورخښ کي دې زړه ته او وسوسې اچي
په دکې ځای باندې نبي اسلام نه مهر وویل شو د شیطان لاره ورته بنده شو دکې ځای نه شیطان څه اچوي وسوسې اچوي نو یو خو هغه چې مهر پې وویل شو هغه د ګناه قطره ترې نه لرې شو یو خو دا دویم ځل د 10 کالو په عمر کې د نبي علیه السلام شقي صدر شوی دی دا ولې شی دا ځکه په دې 10 کالو کې د سړي د لبو مبو ته ډېره توجه نو د لهو لعب هغه عادت یې نه فرشتو لرې کړه ځکه په لهو لعب سره سړی غافله کېږي د الله د دین نه په لوبو موبو باندې اکثر انسان د الله د دین نه سوي غافله وي نو په 10 کالو کې ته هغه ماده لرې شو 2 ځله شقي صدر شو دریم ځل چې د نبی علیه السلام شقي صدر شي هغه په غار حرا کې شوی و چې کله ورته وحي میلاوېدله په هغه کې ټایم باندې د نبی علیه السلام زړه سیرلی شوی سینه سیرلی شوی دا ولې سیرلی شوی وه ځکه دا ورته ځکه وسیرلی شو چې د نبی علیه السلام په زړه کې الله هغه طاقت کېښوده چې قرآن برداشت کړي اوس خو پې قرآن نازلېده که نه جبریل علیه السلام راته وحي راوړه یو دروند کار په نبی علیه السلام نازلېدو الله ولا په زړه کې هغه طاقت کېښوده چې دا وحي برداشت کړي نو دریم ځل د نبی اسلام شقي صدر شوی دی په غار حرا کې چې کله په قرآن نازلېدو او څلورم ځل چې د نبی علیه السلام شقي صدر شوی سینه یې سیرلې شوې ده که نه هغه د معراج په شپه باندې چې کله اسمانونو ته ختو نو په څلورم ځل یې هغه شقي صدر شوی دی او دا ولې شوی ځکه بره د الله ملاقات لته نو د الله ملاقات هغه ډېر مشکل کار دی هغې برداشت ګران دی نو هغه برداشت د نبی علیه السلام په زړه کې کېښوده چې د الله ملاقات ته ځي چې په دې زړه کې طاقت خو وي که د الله د دیدار نو 4 ځله د نبی علیه السلام فرشتو سینه سیرلې ده او د دې مختلفو مراحلو دا حکمتونه پکې وو نو 4 ځله د نبی علیه السلام شقي صدر شوی دی زمون د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم مبارک چې دی نو هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی د پلار نومي عبدالله دی او د مور محترمې نومي امینه بیبي دی د نیکه نومي عبدالمطلب دی او د هغې تر نومې چې د چا په کفالت کې و د هغه نوم ابو طالب دی د نبی علیه السلام 2 رضاعي میندې دي یوه سویبه ده او دا هغه وینځه ده چې کله د نبی علیه السلام ترو ابو لهب ته د نبی علیه السلام د پیدایش زیری دی ورکو نو ابو لهب دا په هغې موکه باندې ازاده کړه وی تا ما ته زما د مړ ورور د زوی د پیدایش زیری راکو ما دپاره دې نه بله خوشخبري نشته دی ته ازاده یې نو دغې سویبې بیا نبي علیه السلام ته ړومبې پی ورکړي 3 ورځې یا 4 ورځې ورته خپلې مور ورکړي امینې بیبي بیا ورته یو څو ورځې دې سویبې پی ورکړي نو دا سویبه د نبي علیه السلام رضاعي مور شوه او دویمه رضاعي مور د نبي علیه السلام چې ده نو هغه حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ده چې مشهوره ده موږ ټولو ته معلومه ده دا د نبي علیه السلام رضاعي مور د نبي علیه السلام د ټولو نه مشهور کنیت چې دی هغه ابوالقاسم دی نبی علیہ السلام په ابوالقاسم نوم سره هم مشهور و او دا قاسم د نبی علیہ السلام د ټولو نه مشهورې زوی دی د هغه نوم قاسم و نو ابوالقاسم یعنی د قاسم پلار دا د نبی علیہ السلام مشهور کنیت دی او دویم کنیت د نبی علیہ السلام چې دی هغه ابو ابراهیم دی ابو ابراهیم چې کله د ماریې قبطیې د ګېډې نه د نبی علیه السلام ابراهیم زوی پیدا شو که نه د هغه زوی چې کله دی وفات کېده نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې بهیږي او نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې را روانې وي
او وی فرمایلو وی ابراهیم استا په جدای باندې ډیر زیات غمجن یم. دا د نبی اسلام هغه زوی دی. نو کله چې د ماریې قبطي د ګیډې نه پیدا شو کنه نو جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام ته فرمایل السلام علیک یا ابا ابراهیم، سلام دی پتا باندې اے د ابراهیم پلاره. نو نبی علیه السلام دویم کنیت څه شو؟ ابو ابراهیم. د نبی علیه السلام د سنتو مسله چې آیا نبی علیه السلام چا سنت کړی دی؟ په اوومه ورځ باندې ماشومان خلک سنتي که نه؟ نو د نبی علیه السلام سنت چا کړی دی؟ نو صحیح حدیث سره دا خبره ثابت ده چې نبی علیه السلام سنت شوی پیدا شوی دی. د نبی علیه السلام پیدایش څه شوی و؟ سنت شوی و. د نبی علیه السلام ختنه شوی و، دغه شانتې پیدا شو په خلاف د نورو ماشومانو باندې. د نورو ماشومانو مونږ ختنه کوو که نه، سنت یې کوو که نه، خو نبی علیه السلام پیدایشي سنت و، ختنه یې شوی و. داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام، ډېره مننه.